لونه دا आवाज اوریده چې دی خو ټکولې مونږ دی والې مونږ دی زما لونه خو ما اوریدلی دي په محله کې مې اوریدلی دي چې ستا لونه بدکاري دي د زنا دپاره د شپې اوځي وایه دا الزام دی حضرت الزام دی ستا لونه پاکې ښځې دي زما محترم وایي هغه زنانو دننه اواز اوریده د هغې یوې زړه کې رحم راغی د هغه کشرې ما ته یې قسم دی ګناه مونږ کړې ده جسم دنده مونږ کوو لیکن د خپل زمونږ د پلیت جسم زمونږ د پلیت جسم ګزارونه د په پاک جسم باندې وخوړه زمونږ د پلیت جسم الزام د په پاک جسم باندې واغشته لیکن په مونږ یې ونه که دا خو د رنګ نه تور دی حبشي دی د چا ورسره روټۍ ته مړه نه کېږي لیکن د ده په وجود کې دننه یوه ټوټه ده چې تعبیر ترې په زړه سره کېږي قسم دی هغه زړه ډېر قیمتي دی چې د دنیا هم نه دی هغه شرۍ وي ما توبه وستا قیامت به سبا شي خو ګناه به ونه کړم هغه مشرۍ وي ته د ما نه کشرې د الله نه یېرېږې ما نه څه چل دی په دغه شپه باندې دواړو توبه وستا مخکني درس کې تیر شوي وو چې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې بېشکه صدقه دا د خدای غصه دفع کوي او بد مرګ دفع کوي کوم سړی چې مداومت سره صدقه ورکوي دوه کارونه به کېږي یو به ده باندې د الله غوسه ني او دویمه خبره دا ده چې دی به په بد مرګ باندې نه مري دا د الله وعده ده بس ننني حدیث کې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې ستا فضیلت دا ستا په رنګ باندې نه دی دا ستا په مال باندې نه دی او دا ستا په شهرت باندې نه دی که فضیلت دی تا انسان لنو په تقوا باندې دی الله وی ما ته یو انسان نبی علیه السلام فرمای انک لست بخیر من احمر ولا اسود زه ستا دغه ته نه ګورم ظاهر ته نه ګورم نه ستا مال ته ګورم بلکې نبی علیه السلام فرمای زه ستاسو زړونو ته ګورم بلال حبشي رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی او د نسب نه حبشي دی او د رنګ نه تک تور دی وی یو کافر ګیر کړو په شګو باندې به سملولی او راښکه به په تودو شګو باندې او بلال به چغې والې احد احد چغې به یې والې گویا الله الله چغې به یې والې بلال تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه لار تېرېده وی ما نه د بلال سخته برداشت نه شوه ما د هغه تکلیف برداشت نه کړی شو نو وی ما هغه کس ته ووی چې دا را باندې په څو راخرڅی غلام و هغه وخت کې غلام دی جي د رنګ نه هم تور دی او نسب هم حبشي دی وی ما وی دا غلام په څو باندې خرڅی ما ته قیمت یاد که ما قیمت ادا که وی هغه کس ما ته ووی ابوبکره ته خو ما ډېر تکړه او ډېر پویه سړی ګڼلی چې ته یو تاجر او عقلمند سړی تا نن ما نه یو تک تور غلام واغشته چې هغه په هیڅ کار کې نه دی صرف یو چغه وایي چې احد احد چغه وي نور د هیڅ نه دی وی بلال رضی الله تعالی عنه ما را روان کړی دی د هغه کافر خبره مې اورېده چې دی د هیڅ نه دی وی بلال په لاره را روان دی ابوبکر صدیق ته وی ودرېږه وی ودرولم وی ما ته وایه ابوبکره چې تا زه واغستم نو د خپل ځان دپاره دی واغستم او که د الله دپاره دی واغستم او که د ځان دپاره دی اغستې منو کار وایه او که د الله د رضا دپاره دی اغستې منو ما د خدای دپاره عباداتو ته پرېږده چې الله رضا کړم تک تور دی حبشي دی وایي ما ورته ووې چې بلاله ته ما د خپل ذات دپاره نه اغستې ما د الله دپاره واغستې بلال خوشحاله شو دعا یې وکړه لاړ په عباداتو باندې داسې زمانه راله نبی علیه صلات وسلام مبارک چې په معراج باندې وخته د الله دیدار لا وی د خدای دیدار له چې وخته په عرش باندې د پیزار اواز راته ما رب نه تپوس وکړو الله زمو ستا د ملاقات وخت دی د سوال اجازه ده چې وکم الله راته وی وایم محبوبه ته خو ما راغوښتې سوال او جواب لئ زمو ستا ګویه هېڅوک نشته الله په د عرش باندې د پیزار اواز اورم دا د چا دی وی ما ته رب وفرمایل چې دا ستا یو غلام دی و زما بنده دی د رنګ نه تور دی حبشي دی نسبي بلال رضی الله تعالی عنه لیکن ما رب ته دومره محبوب دی چې د هغه د پیزار کشار بره په عرش باندې اورم زما محترم
پته ولګېده چې په ښکلیوالي باندې نه ده چې انسان تک سپین دی نو الله ته ښکلی دی. پته ولګېده په مال باندې ده د انسان مالدار دی نو الله ته محبوب دی. نه، انسان الله ووی ما ته انسان اله محبوب دی چې د ده زړه ما ته ګویا لقمان حکیم صاحب هم د رنګ نه حبشي او تک تورو غلامو دیم غلامو خرڅېده. بعضې علما کرام وی پیغمبر او بعضې وی پیغمبر نو لقمان حکیم به تاسو تذکره اورېدلې قرآن کې هم ذکر شته. وی غلامو یو کس راغی اغستی وی ورته ویې څه دپاره مې تپوس به یې کو یاره جي پلانکي دپاره وی ستا جوګنې ما ماله وی یو سړي و هغه راغی لقمان حکیم یې واغسته روینې و کور ته یې راوسته. دا کس زمیندار و دی به د شپې اوبه خورله ته نو چې د شپې به اوبه خورله لاړه نو د ده 2 لوریانې وې. هغه 2 لوریانې فحش زناکارې وې چې پلار به پټو ته لاړه نو دا به د بل چا کورونو ته لاړې. زما محترم وی لقمان حکیم وی زه آقا خپل واغستم زما آقا کسانو وی زه د خپل لوڼو څوکیدارۍ ته کینولم چې د لوڼو څوکیدارۍ ته کینولم وی چې کله شپه شوه نو لوریانې بار راووتې. ما وی څه کوې؟ هغې ستا موږ سره څه کار دی؟ نوکر اوسېږه غلامې ستاسو مجال چې د آقا د لوڼو نه تپوس کې هغه ورته ټیک ده چې تاسو د آقا لوڼه یې لیکن زما په امانت او حفاظت کې د خدای دا ذات مانه د خدای په ذات مې د قسم چې رانه قدم هم کښېنلی. وی هغې ماله دواړو ماله سپېړه په مخ باندې راکړه. زه ووالم او دومره تیز یې ووالم چې زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی زه یې غوسه کړم دواړو له مې دننه ټېله ورکړه او ور مې ورپسې د بار نه لاک که ما وې نشي راوتې. دې زه د دننه نه په کاڼو په ګټو باندې وویشتم. زه زخمي شوم ما نه وینې بهېدې. ما وی الله د څه شی دپاره چې اغوښتم اگر که زما وینې وبهیږي لیکن الله تا ته مخامخ کېدی نه شم. دې آقا په ما باندې پیسې ورکړي دي. وی زه چې سار راغی صبحی راغی وی ما نه آقا تپوس وکړه چې وایه که نه کور حالت څه خو شوي بار خو د ما لوڼې نه دي وتې. ما ورته حضرت نه دي وتې. وی زه وینې وم هغه پوه شه زما آقا ډېر هوښیار و. ما ته وی دا زخم در باندې څه دی؟ حضرت ستاسو د کور مخې ته دا لښتې د دې کې را پرېوتې. وی دې لوڼو یې دا اواز اورېده چې دی خو ټکولې مونږ دی والې مونږ دی. زما لوڼه خو ما اورېدلي دي په محله کې مې اورېدلي دي چې ستا لوڼه بدکارې دي د زنا دپاره د شپې وځي وایه دا الزام دی حضرت الزام دی ستا لوڼه پاکې ښځې دي. زما محترم وی هغه زنانو دننه نه اواز اورېده د هغې یوې زړه کې رحم راغی د هغه کشرې. ما ته یې قسم دی ګناه مونږ کړې ده جسم دنده مونږ کوو لیکن د خپل زمونږ د پلیت جسم زمونږ د پلیت جسم ګزارونه د په پاک جسم باندې وخوړه. زمونږ د پلیت جسم الزام د په پاک جسم باندې واغشته لیکن په مونږ یې ونه که دا خو د رنګ نه تور دی حبشي دی د چا ورسره روټۍ ته مړه نه کېږي لیکن د ده په وجود کې دننه یوه ټوټه ده چې تعبیر ترې په زړه سره کېږي. قسم دی هغه زړه ډېر قیمتي دی چې د دنیا هم نه دی. هغه کشرۍ وې ما توبه ویسته قیامت به سبا شي خو ګناه به ونه کړم. هغه مشرۍ وې ته د ما نه کشرۍ د الله نه یېرېږې ما نه څه چل دی. په دغه شپه باندې دواړو توبه ویسته زمانه تېرېده وي د دغې زنانو نه الله د سردارانو مانه د ښځو په ولایت کې سردارانې جوړې کړې. زما محترم الله وله ولایت الله وفرمایل ستا په وجود کې یوه ټوټه ده چې زړه دی. الله وایي زه ستا دې زړه ته و دی ستا دې دننه وجود کې مانه زه ستا نیت ته ګورم ستا نیت څنګه دی. زما محترم اوس الله دې معافي وکړي په ظاهر خو ما پټکې والی دی په ظاهر خو ما سپینې کپړې اچولي دي په ظاهر مې احرام والا سپین رومیان خو زما زړه ټیر تور دی. زما زړه ډېر بد دی. زما محترمو او زما معامله چې ما سره کېږي الله وایي مه دوکه کوه خلک په خپل حج باندې مه دوکه کوه خلک مه دوکه کوه په پټکي باندې خلک ما سره به د بنده مخاطبه کېږي که نه. نبی اسلام مبارک یو حدیث وفرمایه. نبی اسلام وفرمایل من کان ذا وجهین فی الدنیا د چا چې په دنیا کې 2 مخونه و. صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مخ خو یو دی. نبی اسلام مبارک وفرمایل د مخ نه مراد د منافقت مخ دی چې تا سره یم جي تابعدار یم چې بار اوزم دا څه سپی دی چې تا سره م یاره جي ستاسو غلام یم چې بار اوزم د پسې خبرې کوم دا 2 مخیز دی. نو نبی اسلام مبارک د هغه دپاره وفرمایل کان له لسان من النار. الله وفرمایل د دغه خلکو ژبې به د قیامت پر ورځ د اور نه جوړي. زما محترمو چغې به وایي
اصل شی الله ته زړه دی. زړه کې للهیت پیدا کا، زړه پاک کا، اے صفا د زړه وکړه. زه چې اکثر د تصوف خبره کوم، تصوف د صفا نه دی. په دې باندې اکثر تبلیغیان حضرات خفه شي، یاره جیوي قاري صاحب د تبلیغ خلاف دی. د تبلیغ خلاف نه، ما وی تبلیغي هغه دی چې هغه به صوفي می بیعت به هم کړي. تبلیغي هغه دی که د جهاد وخت راغی دی به جهاد لمزي. تبلیغي هغه دی که هغه مسلمان باندې درد راغی دی به ولاړی. زما محترمو، تبلیغي د صحابو نه مجموعه ده. زما محترمو، ما وی تصوف بیعت والا دی، او په بیعت کې لومبی شرط د تصوف کې د صفا نه دی چې صفای قلب ستا ټول اعمالو دارومدار ستا په زړه باندې دی. چې زړه دې صفا شو، گویا ټول اعمالو بدن دې صفا شو. زما محترمو، ځکه زړه په وجود کې بادشاه دی کنه. او چې زړه دې پلیت دی محترمو، یو خبره کوم چې زړه دې پلیت دی او ناپاکه دی، که ته هر څومره بزرګې، که ته هر څومره پاکې، ته هر څومره پټکې والې دی، الله وایي ما ته خو ستا د زړه پته ده کنه. ان الله علی کل شیء قدیر. الله وایي زه ستا په زړه باندې قادر یم، ستا د زړه نه خبر یم چې تا په زړه کې کوم منافقت او ګند جمع کړی دی. ماله به راځې کنه بنده، ماله به راځې کنه. بار بار ویم او بار بار دا خبره کوم، بنده ما سره به د مخاطبه کیږي او مخاطبه به د څنګه کیږي. الله فرمایي مخاطبه به داسې کیږي، قسم دې چې ته ودرېږې. وی علما کرام فرمایي کپړې خو بني د قیامت پر ورځ باندې. پرون هم د محشر ورځ دلته تېره شوې ده، د اوټونو په میروس کې یو غوبلو، گویا د قیامت ورځ ده چې کوم سړی اوټ ته ولاړو په دې شش و پنج کې، الله زه به پاس شم کنه. دا خو دنیاوي دغه ده. زه ستا نه تپوس کوم چې د قیامت پر ورځ بربند ولاړې، دې ټایم کې خو تا سره سپوټران هم ولاړ دي، تا سره قام قبیلې والا هم ولاړ دي، تا سره ښځه بچي هم ولاړ دي. د قیامت پر ورځ به یک تا ولاړې، بربند به ولاړې. کم کفن چې هغه به ستا ختم شوي، د خولو به په خپلو په وجود باندې ستا خولې به دومره چې ستا صرف ستر او عورت پې پټ کړي. الله به وایي اوس وایه، اوس به تا سره د فعل او د پاس غمي، اوس وایه. انسان سره و پرونی ورځ وه چې انسان تصور کو سپورټر سره فکر و چې زما کوم کینډیډیټ دی هغه به پاس شي کنه. زه وایم تا سره د خپلو اعمالو غم شته. الله چې د قیامت پر ستا ته ولاړ یم نو زه به پاس شم کنه. او د هغې ورځ نه ویرېږې، قسم دی خطرناکه ورځ ده، ډېره خطرناکه ورځ ده. او هغه ورځ داسې ورځ ده زما محترمو چې نفسي تر دې پورې اخري خبره کوم چې پیغمبران به چغې وایي، پیغمبران نفسي الله ما بچ کا. پیغمبران چې معصومان دي، موتا خو ډېر کمزوري او ګناهګار یو، موږ ډېر ګناهګار یو. د ما محترمو، زه به د خپل ځان څه کوم، نو الله وفرمایل زه ستا زړه ته ګورم، ستا مال او ستا دغه ته نه ګورم. وکې د حدیث ته انکه بېشکه ته چې لست نه یې ته بخیر غوره من احمره د سورنا ولا اسوده او نه د تورنا الا مگر ان تفضله که فضیلت حاصل لی بالتقوی په تقوا سره دی. ان الله بشک الله تعالی چې دی لا ينظر نګوري الى صورکم صورت ستاتا و اموالکم او نه مال ستاتا، ولكن ينظروا بلکې ګوري الى قلوبکم زړونو ستاسو ته و اعمالکم او اعمال ستاسو ته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. کتاب رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول منظور کې. الله دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. الله ستا در ته راغلي دي، ستا کور ته راغلي دي، خدای زړونو کې څه قسم مشکلات دي، دردونه دي، مصیبتونه دي، خدای په خپل دست قدرت ختم کې. د دې حاضر مجمع په زړه کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې. حاضر مجمع خدای د هر قسم آفاتو، بلیاتو، اتفاقي حوادثو، تاڼو، کچرو، هسپتالونو نه خدای وساتې. الله ماشومان راغلي دي، ستا در ته راغلي دي، ستا کور ته راغلي دي، په وړه خوله باندې ستا نوم اغوستی. الله په مستقبل کې او آینده زمانت کې خدای با عمل عالمان، حافظان، قاریان، مفتیان ته خدای جوړ کې. نوجوانان راغلي دي خدای دې قیمتي دې د قیامت علاماتو کې خدای د نوجوانۍ د طاقت باوجود الله ستا در او ستا کور ته راغلي دي چې د ګناهونو د فتنې زمانه د الله د دې په عمر کې په رزق کې خدای برکت واچي. الله د خپل ځان سره
سره دا خصوصا چې د میروس کوم نوجوانان دي د خپل ځان سره خدای په رابطه او په واسطه کې الله کوم سپینګیري د دې میروس کوم سپینګیري دي یا خصوصا دا درس ته کینی الله د دې عمر کې خدای برکت واچي او د دې برکات په د میروس ول باندې خدای قائم او دائم اوساتي الله د دې کتاب په برکت باندې چاته څه قسم مشکلات دي الله مشکلات دفع کې الله مشکلات خدای دفع کې قرضداري پکې ناسي خدای د قرض د عذاب نه خدای اوساتي د چا رزق کمزوري خدای د رزق باران په خدای اوکي د چا کاروبارونه کمزوري دي خدای کاروبارونو کې برکت واچي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.